الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ګرانو کتونکو اوردونکو د یو ویډیو یو درس د یو علامه صاحب د بریلي علامه صاحب ماته ډېرو ملګرو راولګل چې دغه ویډیو کې عنوان دا ورکړی دی چې پهلی دفعه پښتو زبان میں اعلی حضرت کا تعارف یعنی اول واری په پښتو ژبه کې د بریلیانو چې کوم مشر ده مولانا احمد خان بریلي دغه تعارف او باید چې د حقیقت واضح شي ځکه موږ خو دومره علم نشته نو دې څه حقیقت ته تاسو په دې باندې مختصر تبصره وکړو نو ځکه د نن درس عنوان مغه ویډیو او دا په هغې باندې زموږ مختصر تبصره وي او د بریلیانو مشر مولانا احمد خان بریلي باندې مختصر تعارف د زموږ طرف نه پیش کیږي. اولنۍ خبره خو دغه ده چې هر کس ته د حق ته د قانون په اعتبار سره د پاکستان چې خپل مشر او د خپل بزرګ تعارف خلکو ته پیش کړي هغه تعریفونه وکړي کمالات بیان کړي. خو افسوس په دې ده چې دغه مولوي صاحب د تعارف او تعریف په ضمن کې یو خو پښتانو ته دوکه ورکړې ده او بل ټول د 5 منټو تقریبا ویډیو دی کوم به ټوله ویډیو د دروغو نه ډکه ده. نو ځکه زه مجبوره یم چې دغه دوکه واضح کړم او به دغه دروغو چې کوم دغه ویډیو کې د ویډیو دي د هغې باندې تنبیه وکړم. دیمه خبره دغه ده افسوس په دې ده چې تاسو یو خپل مشر تعارف ورکوو نو کم سے کم هغه کس تعارف له مخامخ کښېنوو چې خپله ورته پته چې زما مشر څوک ده. اوس یې نوم سره علامه لیکله د بریلي مولوي صاحب او د علم دغه حال ده چې خپله د مولانا احمد خان بریلي د کتابونو نومونه هم نه ورځي د کتابونو نومونه هم غلط لیکي غلط وایي او نوم یې د علامه ده علامه پلانکې د یو غټ عالم تېر شوی ده پروفیسر مسعود احمد هغه به خپل کتاب فاضل بریلي او ترکمه والا دغه بلکې شروع کې 2مه پاڼه ده یا 3مه پاڼه ده بلکې لیکلي دي چې مولانا احمد خان بریلي د جاهلانو پیشوا ده نو یقینا حقیقتا چې دغه ویډیو د 5 منټو ویډیو ته وګوره چې هغې کې د احمد خان بریلي کتابونو نومونه هم غلط ویلي دي نو اندازه وشي چې واقعتا احمد خان بریلي د جاهلانو پیشوا ونه که نه د خپل چې کوم میوه ده پل هغې نه پېژندلی شي نو دا د احمد خان بریلي منونکي دي نو دونه اندازه ولکه چې هغه به خپله به کوم حال کې وي. بهرحال زه اولنې دو دغه دوکه واضح کوم چې دو د احمد خان بریلي نه د بریلي نسبت انکار کړی ده او خلکو ته موږ څومره پښتانو سیمې کې افغانستان کې الحمدلله او په KPK کې اکثریت د اهل سنت جماعت احناف دیوبند دي او بریان ته هغو بدعتیان او مشرکان دي نو د دوکه اول دا ورکړی ده چې د احمد خان بریلي نه د بریلي نسبت انکار کړی ده او دومه دوکه یې دا ورکړه چې هغه افغانی ول او د اهل سنت د غټ عالم ول او هغه د اهل سنت لوی علما اعلی حضرت او امام اهل سنت لقب ورکړی نو به دې بالکل ځان پوه کړو چې به KPK او په افغانستان په سیمې کې چې کوم بریلي ویلی شي چاته کومې فرقې ته او بدعتي او مشرک ویلی شي د هغې بریلي فرقې بانی او مؤسس او هغې بریلي فرقې بنیاد کېښودونکی دا احمد خان بریلي ول دله اعلی لقب یا د امام اهل سنت لقب لوی لوی علما او لوی لوی اولیا نه ورکړی بلکې دغه باندې کې چې کوم مشرکان او بدعتیان او د دین دشمنان او د اهل حق دشمنان هغو دله اهل سنت لقب د امام او د اعلی لقب ورکړی په دې ځان پوه کړو. دویمه دا د بریلي نسبت انکار کوي د خپل احمد خان بریلي حالکه دا د زما سره کتاب ده د دوی لوی عالم ده علامه بدرالدین احمد رضوي دا چې ده په خوب کې د کتاب نه مې کتلی امام احمد رضا خان قادري دلته په شروع کې د دوی د رئیس التحریر یعنې د تحریر د لیکونکي رئیس بادشاه علامه ارشد القادري هغه پیش لفظ ده هغه پیش لفظ کې دا ډیر په فخر باندې دا خبره لیکي چې اعلی حضرت کے اندر دین و ایمان کی وہ کون سی خوبی تھی صفحہ نمبر 13 14واں صفحہ دا کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے بریلوی کا لفظ اب سنی صحیح العقیدہ حق پرست طبقے کا علامتی نشان بن گیا اگرچہ استفهام انکاری دا خدا بابا محاورہ ترجمه دی وکم چې احمد خان بریلي کې دومره لوی خصوصیت ول چې هغه د وجه نه نن په موږ په سیمې کې
صحیح العقیده سنی ته بریلی ویل شي. بریلی یعنی صحیح العقیده سنی هغه چې بریلی نو ستاسو په مذهب کې خو بریلی دا د علامت د سنیت نو څنګه د بریلی انکار کوي چې خلک د طرفه د بریلیت نسبت کوي او دا خو ته نوې فرقې ولا نه ولو دا بریلی نه ده. تاسو څنګه دا جرأت او همت وکړل؟ استا کتاب دا مانا میا استا بزرگ دا تا بچی دا سترګو مې دا کتاب نه کتل. مانا میا د احمد خان سوانه لیکل د سوانه علت هغه په شروع کې دا خبره لیکل شوې ده چې احمد خان بریلی 50 کاله مسلسل کوشش او جدوجہد کړي په څه خبره چې دین ناقص کی یا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سنتونه ناقص کی نه د دې خبره 50 کاله هغه مهنت کړی دا چې دوی فرقې په وجود کې راشي دیوبندی او بریلی او اخر هغه به کې کامیاب شو. دا بریلی فرقې خو استاد احمد خان بریلی 500 کالو مولانا احمد خان بریلی 500 کالو مهنت ته نو ته نن د دین سره انکار کوي. دویمه دا دوکا ورکړي چې موږ په ډېر فخر خبره ده چې احمد خان صاحب مولانا د افغان علاقې نه تعلق ساتونکي ول افغاني ول د قبیلې نه برهیج ول او د قندهار اوسیدونکي ول بالکل دا غلطه خبره ده. دا سوچا پنجابي ول په هندوستان کې پلار نیکه ټول عمر د تیر کړی ده دله نه پښتو ورتلی د اولاد ته اوس هم پښتو نه ورځي د سوچا پنجابي او د پښتانو سره هېڅ تعلق نه ها دا چې د غوړ نیکه بر نیکه د برهیج او د قندهار اوسیدونکي ول خو د نادر خان سره نادر خان بادشاه چې لوی ظالم بادشاه ده او په دې هندوستان کې هغه رابزي بادشاه او په دې هندوستان کې هغه د لکونو سنیانو قتل عام کړی هغه سره دا راغلی او بیا د نواب کلب علي خان چې بل یو رابزي غټ سنیانو دشمن له هغو سره بیا دو خاندان تعلق پیدا کړل غټې غټې عهدې ورنه واخیستلې او په بریلي کې بیا دو مسکن جوړ کړ نو دا د شیاګانو ملګري وو د انګریزانو ملګري وو او افغانۍ نه ول د سوچا پنجابی وه داسې خو بیا تم بني اسرائیل چې دا هغه زوړ تعلق دی وباسي دا خو تم یهودی او بني اسرائیل سبا به تم دعوه کوي د بني اسرائیل نو دا پنجابی ول بله خبره دغه ده تا له د افغان باندې خو ډېر فخر ده چې زما دا مشر افغاني ول حالانکه دا ما سره کتاب ده مولانا کلی خان حیات اور علمی و ادبی کارنامه. مولانا کلی خان د مولانا خان بریلی اعلی د ورته دوی هغه پلار د هغه سوانه او سیرت ته او دې کتاب انکار جرأت ترشه کا تاسو د مضبوط تحقیقات امام احمد رضا د کتاب شاشه تاسو لوی اداره ده په احمد خان بریلی باندې د تحقیق دې کې د احمد خان بریلی پلار شجره نسب ورکړی ده یو عجیبه او ناشنا خبره ته کوم چې د خندا خبره هم ده د پاره ده دې کې د مولانا احمد خان بریلی د تور تعالی ته هغه د پلار نکیلی خان صاحب شجره نسب د آدم علی السلام پر ورکړی ده هغه کې او درشم نمبر باندې 37 نمبر باندې هغه نیکه قارون د قارون نو احمد خان بریلی افغانۍ نه ده کندهاری نه قارون د قارون نسل نه ده او قارون په موسی علیه السلام باندې د دروغ الزامونه راغولي او محمد خان بریلی او اکابر دیوبند او پرمیا دیوبند باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ګستاخی معذله دروغ الزامونه راغولي نو دواړه نسل یو دا د قارون بل تک آل قارون وای ما په ډېر تفصیل سره خپل کتاب دا د ما کتاب د دومره غټ 1100 صفحات کم بیش کتاب دا نواب احمد خان بریلی حیات خدمات او کارنامه د کتاب کې زه ټول هغه دروغ چې هغه جواب په تفصیل سره مده کې ورکړی دی د مدن شل حواله درکاو نو په دې کې زما د افغانۍ او د نسل او د نسبت ډېر تفصیل سره تحقیق کړی تاسو د کتاب وګورئ. بله خبره دا کړې چې آلت به یوسل بلس علوم باندې ماهر او خدای بنده دومره خو د احمد خان بریلی صاحب مدرسې هغې په زمانه کې طالبانو تاسو ورسره علوم او فنون ورسره ولګول دا خو بیا هم شکر ده چې تا به 112 باندې صبر وکړل استاسو بل مولا ده مولانا طارق مصباحي صاحب هغه کتاب لیکلی امام احمد خان قادری کې 562 علوم و فنون یعنی مولانا احمد خان بریلی به 510 علوم و فنون باندې ماهر المعاذ الله حالانکه دومره په مدرسو کې طالبان مشته څومره د علوم و فنون بس هر سړی دا پرده د خو بلا سه کلم د څه خپل کې دروغ او ګټې بتې ورځي بس لیکي خدا علم کوم به ماهر ده علم فلکیات علم فلسفه علم میراث علم تفسیر علم کلام نو خدای بنده بده کې هټول علما ماهر دي دا عالم په دنیا کې نشته چې به علم فلکیات کې ماهر نه وي علم تفسیر کې ماهر نه وي علم میراث کې ماهر نه وي علم کلام کې ماهر نه وي د کومه تر ورته د علوم کې ماهر شو ځکه دا بالکل دروغ دي اصلي ځان نه خبره کوي دریم دروغ دا ویلي دي چې احمد خان صاحب بریلی یو زر کتابونه لیکلي بالکل سور دروغ دي ما دا چیلنج ما به د کتاب کې چیلنج کړی عمر نه به دې چیلنج باندې تیر شو چې ما داسې نر را میدان نشي مخامخ ته شي او مولانا احمد خان بریلی 1000 کتابونو ثبوت ته پیش کړي سور دروغ دي احمد خان یو کتاب هم نه ولیکلی یو کتاب هم دو دوکا څه کړی ده
چې احمد خان بریلي صاحب د خپل شاګردانو په لاس فتاوا رضویه تیاره کړې ده. هغه فتاوا رضویه کې کم بیش 300 فتاوی دي. هغه 300 فتاوی د بیلا په کتابونو په نوم باندې هم شایع کړي دي او فتاوا رضویه بیل هم شایع کړي ده. دې فتاوا رضویه او ترجمه کنز الایمان نه علاوه یو کتاب هم په دنیا کې د احمد خان بریلي شته. تر اوسه پورې چې کوم هغه فتاوا رضویه نه دوه رسالې وباسلې هغه هم 300 کم بیش دومره تعداد ده. زر خو ډېره غټه خبره ده. 400 کتابونه تاسو مله مخامخ کې رسول الله ثابت کولی نه شو او ثابت کولی هم څرنګه شو. هغه کتابونه خو ټولو دین وخوړلو د مور د دمک یې چنانچه ستاسو د ملک العلما ده د خط خپل مرد ته لیکلی دا خط هغه په سوانح جهان ملک العلما صفحه نمبر 875 هغه کې دغه خط هغه شایع کړی د برجان هغه کې لیکلي اعلی حد کا کتبخانه نهایت برباد ہے. یعنی زموږ اعلی حکومت مولانا احمد خان بریلي هغه کتابخانه ټوله برباده ده. نہ صرف کتابخانہ بلکہ تصنیفات اعلی حد ضائع ہو چکی ہے. نہ صرف کتابخانہ برباد ده بلکہ د مولانا احمد خان بریلي څومره چې تصنیفات او ټول ضایع شوي دي ټول برباد شوي دي ټول ختم شوي دي. نو تاسو د اسمان نه وی راغلی ده چې هغه کتابونه تباه او برباد شول. تاسو له کومه خبره راغله چې هغه زر کتابونه لیکلي. ایسا سنتا رہوں ایک جلد 5ویں فتاوا کی برز ہا برز سے غائب ہو چکی. د فتاوا رضویہ 15 جو کوم جلد العام غائب شوی ده بلکې ما خپل د کتاب کې نواب احمد خان بریلي حیات خدمات او کارنامې کې د عنوان ده مولانا احمد خان بریلي کی تصنیفی خدمات یعنی د اعلی تصنیفی خدمات هغه کې ما دلایل القاهره سره دا ثابت کړی دی. خپل کتابونو په حواله سره چې احمد خان بریلي کتابونه وینو چې موږ ورته دیمک یې اردو کې وینو خوړلي دي. نو هغه چې کتابونه وینو خو تاسو سره کتابونه کومه خراغلو بیا زر کتابونه نو دا زما یو ځل بیا دغه گزارش کوم تاسو ورته چیلنج یو کته سره گزارش یو کته سره عرض یو چې مال څوک نرم شي مخامخ کینو زر کتابونه ثبوت ته مال راکړي بالکل دروغ دي. او بل خبره بل دروغ دا ویل شي چې فتاوا رضویه 2 جلدونه باندې لیکل دي. یا خدای پاک دې الله نه ویریږي یاره او د خدای بنده فتاوا رضویه به 2 جلدونه خود احمد خان بریلي د مرګ نه څومره کلونه پاسې رضا فاونډیشن لاهور کې هغه شایع کړی ده. اول خو فتاوا رضویه د احمد خان بریلي کتاب نه ده. ما به خپل کتاب نواب احمد خان بریلي حیات خدمات کارنامې کې به دې باندې ډېر تفصیل ورکړی ده او احمد خان بریلي د فیضان اعلی سوانح ده دا ما سره ده. فیضان اعلی سوانح ده نور سوانح دي او کې دا خبره لیکلې ده چې احمد خان بریلي به خپل کتاب نه لیکل فتاوی به نه لیکل بلکې هغه به شاګردانو دا فتاوی لیکل. نو اوله خبره خدای د فتاوا رضویه شاګردانو لیکل د خپل نه ده. دویمه دغه فتاوا رضویه 15 جلد غایب ده ورک شوی ده برجان. دریمه دغه فتاوا رضویه هم وینو خوړلې ده ډېر په مشکله 12 جلدونه 12 یو جلد 400 دا یو جلد 500 صفحو باندې ده. ولو کې ما سره مخامخ لایبرری کې پروت ده 405 صفحات میں 12 جلدونه هغه کې مولاسم جلد 150-200 صفحات ته بس ډېر په مشکله دور نه او ځان نه 12 جلدونه تیار کړی دي بیا شایع کړی دي. هغه 12 جلدونه بیا رضا فاونډیشن والا په لاهور کې غټي کرخې غټي لیکنه او غټي حاشیه او ترجمه پرې کړي دي او دغه شان بیا 2 جلدونه جوړ کړي. احمد خان بریلي خو په ژوندۍ کې یو لفظ نه ولیکل یو کتاب نه ولیکل 2 جلدونه نمبر خو کم سے کم سره تحقیق وکړي او سبب ما یو کتاب لیکلی اوس دا ما یو کتاب دا دومره ده او سبب دا یو څوک به 20 جلدونه باندې شی کتاب دا چې ما سره خان صاحب 20 جلدونه باندې کتاب لیکل دا یار لونه عقل سرکار خلا. بل د خبره کړه چې مولانا احمد خان بریلي حاشیه بیزاوی لیکل د تفسیر او حاشیه تفسیر خازن لیکل ده. حالکه دا مسره مولانا احمد خان صاحب بریلي ملفوظات دي. د ملفوظات لغونه ګوره دې ډېر د عجیبه لطیفي دي سړی په ټیم پاس کیږي. دا صفحه نمبر 253 یعنی 253 او ما سره د اکبر فرید بک سټال لاهور والا نسخه ده. په صفحه نمبر 253 کې د اعلی حضرت مولانا احمد خان صاحب بریلي لیکي وہی اگر ارشاد دا کہ قاضی بیزاوی یا خازن وغیرہ ائمہ تفسیر نہیں کسی فن کا امام ہونا اور بات ہے اور اس فن میں کتاب لکھ دینا اور بات ہے. یعنی بیزاوی اور صاحب خازن تفسیر د خازن دا ائمہ تفاسیر نو تو خو صرف کتاب لیکل و په کسی فن کی کتاب لیکنا بلا خبره ده او هغه فن ائمہ او امام ہونا هغه بلا خبره ده. دا د فن امامان نو نو چې دې فن امامان د مننه تفسیر بیزاوی تفسیر خازن بیا حاشیه څنګه ولیکل دا زما چیلنج ده.
داسې د یو څوک د نر بچی بریلی ماله مخامخ شي او د خازن او د بیضوي حاشیه د ماله ثابت. علامه ډاکټر خالد محمود صاحب رحمه الله به خبره کوله مطالعه بریلیت کې لیکلې ده چې اصل کې بریلیانو او غریبانو دوکه به دې شوې ده چې هر یو عالم دا عادت وي چې هغه چې کله کتاب مطالعه کوي نو څه حاصله مطالعه به کتاب به شروع کې ولیکي یا بعض اوقات صاحب کتاب نه څه اختلاف به حاشیه باندې ولیکي. دا هر یو عالم چې عالم جگہ عادت ته ځوان د عادت ما دا څونه کتابونه دي په ټول کتابونو باندې حاشیه موجود دي الحمدلله نوټسونه موجود دي. اوس برجال هغه کتابونه چې ملاو شوي دي بغیر باندې په څپاړو باندې احمد خان صاحب بریلي څه حاشیه څه نوټس هغه نوټس او حاشیه را دوه د حاشیه نوم ورکړ چې دا د اوس حاشیه لیکل او خدای بنده هغه نوټس دي هغه حاصل مطالعه هر دا څنګه دا تفسیر کبیر ما سره پروت ورسو احکام القرآن د ما سره پروت د ما سره د تراجم کتابونه پروت داسې کتاب نشته چې ما نوټ پنه دا خو زم بلا حاشیه ما لیکلي بس احمد خان غریب چې دا کتاب باندې لفظ لیکل دوه نه حاشیه جوړ کړل. یو څو ورځې مخکې موده مخکې د برجان اعلان وکړ چې احمد خان صاحب په فتاوا عالمگیری باندې حاشیه شایع شوې ده. اوس ما سره دارالفکر والا په غټو غټو جلدونو باندې په شپږ جلدونو باندې فتاوا عالمگیری ده زه ورکړم په شوق باندې اوس ما له دومره غونې کتاب راوخیستل دا یو جلد باندې فتاوا عالمگیری نه ده دومره حاشیه فتاوا عالمگیری ما جو خدا بنده په شپږ جلدونو باندې کتاب دا نو به حاشیه نه پس هغه په کار دغه ډبل شي دا خو تاسو د اصل کتاب نه یعنی 50% حساب نه ده نو کتابخانه والا ماته چې مال پته نشته زه خو کتابخانه والا چې کتاب ما کولا کړل نو څه شی بچی ته فتاوا رضویه کې د فتاوا عالمگیری عبارت نقل شوی ده مرتد په احکام باندې هغه باندې چې احمد خان بل تفسیر لیکل شوی ده هغه عبارت د فتاوا عالمگیری راخصه ده او لاندې هغه تفسیر نقل کړی د فتاوا عالمگیری حاشیه نوم ورکړی دغه دوه عادت. بل بیا خبره کوي چې جد المختار علی رد المختار خدای بنده دی خدای نه وجره او الله بنده تر د کتاب نو من راضي دا جد الممتار ده جد المختار نه ده او علی رد المختار نه ده یا خدای تعالی د شامل نو من راضي چلو علی رد المختار خود څه نه چې پښتو ژبه کې مرکب اضافي یا اردو کې د مرکب اضافي اعراب خیال څوک نه ساتي او کم سے کم د شامل نوم خو کم سے کم یاد کا چې تا مختار هم رد کیږي یار خدای نه ویریږي د جد الممتار او د جد الممتار اول به یو جلد کې راغلی او د مولانا خان بریلي بیا بریلیانو دعوت اسلامي به 5 جلدونو کې کړل او د بیروت نه به 2 جلدونو کې شایع شوی او هغه څه فراډ کړی دا ما به دې کتاب کې دغه من تفصیلی تفسیر ورکړی دا مولانا خان بریلي څه فراډ کړی دا او بریلیانو څه فراډ کړی دا علامه شامی یو مثال درکم چې دا جد الممتاز څنګه حاشیه څنګه شرع ده یعنی دومره غټه دوکه تاسو بنا اندازه ولاکو. علامہ شامی دیپاچا قریباً 190 صفحات مانے مشتمل ہے 190 صفحات کی صرف 2 ضائع مولانا خان بری تبصرہ کرے گا تو یو ضائع کے علامہ شامی دیو امام تذکرہ کرے اغ امام بارے کے مختصر حالت اغا حاشیے کے احمد خان بریلی دی جد الممتار لکلی تھی حالانکہ اغا دیگر مطبوعہ حواشی کے اندر فتاوی شامی موجود تھی ویو ځای کې علامه شامی د حضرت علی رضی الله عنه شعر پیش کړی ده نو په حاشیه کې مولانا خان بریلي لیکلی دي چې دا دیوان چې کوم منسوب ده د علی طرف لا رضی الله عنه دا انتساب درست نه ده حالانکه شامی یقیني او قطعي او جزمي طور پر انتساب نه کړي د 190 صفحات باندې صرف دغه 2 کرخې دي और दगा कर खिदूरा कसीद और जद मुमतार के नाम से हाशिया लिखा है और ऐसा हाशिया लिखा है कि फतावा शामी पर आज तक ऐसा हाशिया किसने लिखा नहीं है किसने सुना नहीं है उर्दू के पर से परिंदा ये परखर न पूरा करागा जो कर दागा 2 हाल दागा जद मुमतार हाल खैर बला खबर सकी कि रद्द रवाफिज या खुदा बंदा अल्लाह ताला हिदायत दर की दा रद्द रवाफिज किताब न दा रद्द रफजा दा رد الرفضه ته خو بدون نه پیری د رفضه جمع ده که مصدر ده او بدام ګور دا ما سره خو د رد الرفضه ده رد روافض نه ده او په عربي کې وخت د ونده دی الله نه ویریږي تا ځان له اردو رساله مخامخ یې خله تحقیق خوکه اوس تاسو زمونږ نه ګیله کوو چې تاسو پښتانه احمد خان بلی مطالعه نه کوو نو چا مطالعه کوي دغه حال ده دا رد روافض نه ده دا رد الرفضه ده او دا په عربي کې نه ده الله درته هدایت درکړي دا په اردو په ژبه کې ویلا 15 پاڼې دي تاسو به چې غور تحقیق ده اله 15 پار دا ټوټل دا فتوا طرف در فضا اردو کې ده بل کتاب نو مخلی روایت حلال یا خدای روایت یا مولوی صاحب کا تا چیرې شراکت ته سم استاد نویلی وي
نو هغه شراقات کې رؤیت باری تعالی مسله راځي نو تاسو معلومه ده روایت حلال نه ده رؤیت حلال او دا نوم نه غلط لیکل ویل ده روایت حلال په نوم باندې یو کتاب د احمد خان ویل ده هغه کتاب طرق اثبات الهلال طرق اثبات الهلال او دا په فارسی کې نه ده د خدای ظالمه دا په اردو کې ده خا کدا کتاب ته معنی د کې عجیبه خبره کړی دا مولانا احمد خان بریلی دې کتاب کې مولانا احمد خان بریلی لیکلی دا چې په ریډیو باندې او په خط باندې او په میسج باندې چې روایت کوم شهادت راځي هغه شری شهادت نه بلکې گواه بخپل به قاضي مخامخ پیش کیږي انده کرانګي هر سیملا د خپل قاضي اعلان معتبر ده نو دې کتاب اصول باندې چې پورا پاکستان د پرا مولانا منیب الرحمن اعلان معتبر نه ده یو هغه به میسجونه باندې بټلاپون باندې گواہی اخلي مخامخ ورته گواه نه پیش کیږي او دویم احساس د سیمې پرا حضرت مفتی مولانا پوپلزئی صاحب شاه ابوالدین پوپلزئی صاحب دامت برکات مالیه دغه قول حجت ته د فتاوی په لړا یو خبره را پاتې شوله دوی دا خبره کړې چې جی احمد خان بریلی یو سل بلس علومونو باندې ماهر ول په فنونو باندې ماهر ول او بل مولا لیکلی چې 562 پته حالکه دا د ما سره کتاب دا سیرت عالت دا کتاب دا مولانا حسن رضا خان دا به پیژنیم نه دا مولانا حسن رضا خان دا د مولانا احمد خان بریلی اره دا وریاره دا د کتاب لیکل د کتاب دا انس سلوخت یو کم 50 د کې لیکل کې اعلی حضرت قبلہ کا دور تعلیم بھی عجیب و غریب واقعات کا مجموعہ ہے اول تو آپ کو آپ کے والد ماجد نے کوئی درسی کتاب پوری نہ پڑھائی یعنی د مولانا احمد خان بریلی چې تر زمانه طالب علم عجیبه او غریبه اوله خبره خدا د استاد ټول کتابونه هغه د مولانا احمد خان بریلی د خپل پلار نکیل خان نه ویلي او بیا دا عجیبه خبره لیکلې چې خپل پلار د کوم کتابونه ویلي ایم پورا نه ویلي ایم پرخي دي نو په ماحول کې خو چې کوم طالب پورا کتاب پڑھاو نه کړي استاد هغه نکموي هغه ته بګوړه او د یو ظالم کتابونه د درس نظامی پورا ویل نه دي بګوړه درس نظامی نه وهغه د 215 په علمونو یو سل بل علمونو ماهر شول لکه خدای نه وایریږي یا خدای یاره د برکشتاو کنه شته بلته دا ولنه چې دا هغه احمد خان بریلی وایي چې ټول علماء دیوبند چې په کې پی کې او په افغانستان کې اکثریت علماء دیوبند دي حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله او فتح العصر حضرت مولانا شیخ گنگوئی صاحب رحمه الله محدث کبیر حضرت مولانا خلیل سانپوری صاحب رحمه الله حکیم الامت حضرت مولانا شریف علی تھانی صاحب رحمه الله او ټول سپټ دیوبندیان د حقیقي اهل سنت جماعت احناف دیوبند په سیمه کې هغه ته نوم په نوم کافر دي بلکې بدا حسام الرحمن کې دقه پوری لیکلي چې تو دغه اکابر دیوبند به شمال علماء دیوبند ته کافر ني عام کافران دي د خلکو دا خبره ولنه کوي دغه د نو په سیمه کې یو لوی مجاهد تیر شوی دا حضرت مولانا شاه اسماعیل شهید رحمه الله دغه کفریات ابي الوهابيه د کتاب الكوكب الشعبيه د کتاب د هغه کې لیکلي چې څلور اویا وجوه کفر نه څلور اویا نه ذات کفریات په شاه اسماعیل شهید رحمه الله کې موجود دي د خلکو دغه ولنه ته چې احمد خان بلی کوم بدعت کړی دا هغه کتابونه مطالعه کو کتابونه ډېر لوی او محققه کتابونه د علم کلام د غټ ماهر دا د ما څنګه د علم کلام کتاب دا سبحان السبو دا هغه سبحان السبو دا چې تاسو برجان وته لیکلي چې په علم کلام کې او په خلف وعید باندې تقشن کتاب په زمانه کې نه لیکل شوی دا څومره بهوده کسول بدتمیز او بد اخلاقه او علم نه آری کسول د عادت دې یو کتاب مثال درکا د سپانه دا یو سل یو شپته دې کې لیکلي خدا بارے کې دا لیکي कि अगर तुम्हारा साख्ता खुदा की औरत की कदर से घट रहा तो और भी गया गुजरा हुआ औरत कादिर के जिना करे तो तुम्हारे इमाम और तुम्हारे पिदर तालीम की कुलियत से कतन वाजिब कि तुम्हारा खुदा भी जिना करा सके वरना देवबंद में चकला वाली ख्वाहिशात उस पर कहे उड़ाएंगी कि निखट्टू तू हमारे बराबर भी ना हो सका फिर काहे पर खुदाई का दम मारता है अब आपकी खुदा में फर्ज भी जरूरी वरना जिना काहे में इसमें करा सकेगा खुनसा खुदा के पुजारियों यानी ए देवबंदियान वहाबियान दा दौस इल्म दा दौस इल्म कलाम दा استاسو خدای خود خزه نام ورتیر دا استاسو خدای دا خزه دا ځکه هغه مازره زنا او بدکاریم کولای شي که استاسو خدای زنا او بدکاری ونه کړله نو بیا به ورته دیوبند به چکلیک یعنی دیوبند چې کوم رنډي خانه د مازره کې دیوبند علم شهر دا خدا نه وایي کو دیوبند کې میں چکلے والی خواہشات دیوبند پرنڈے خانے کی چکم
زانیان او زناکاریان او بدکارې ښځې دي هغه بیا خدای ته پیغور ورکوي چې یا خدای ته څرنګه خدای موږ خو زنا بدکاري کولی شو ته دومره نکټو دومره ما استغفر الله یعنې دا کفر زه به ژبې هم نشي ویلی وایي چې ای دیوبندیانو ستاسو خدای خو حجره ده معاذالله ستاسو خدای کې پرجم د ښځې شرمګام ده دا د ستا علم کلام ده خدای تاسو له هدایت درکړي که د هدایت قابل نه خدای تاسو تباه او برباد کړي دا هغه فتاوی رضویه د فتاوی رضویه قدیم جلد اول حقیقي فتاوی رضویه ده دا هغه صفحه نمبر 791 791 کې دا چې فتاوی رضویه مطالعه کو فتاوی رضویه مطالعه کو 791 کې د خدای ته هغه کنځلې کړې دي العیاذ بالله هغه نقل کفر نه باشه زه دې په مجبورۍ باندې دا خبره کوم هغه کفریات او خدای ته کنځلې چې مسلمان هغه سوچ هم نشي کولی څه لیکي چې خدای سره دا معاذالله زه درته چې د خدای سره دا د کھانا پینا پیشاب کرنا خدای خوراک کولی شي خدای متیازې کولی شي پخانه برنا خدای غول کولی شي معاذالله ناشنا تھرکنا خدای ګډېدی شي او نٹ کی طرح کلا عورتوں سے خدا دے خد و سرا جمع کولی شی لواطت جیسی خبیث بہائی کا مرتکب ہونا خدا د لواطت ہونے کی خبیث حرکتم کولی شی حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا حتیٰ کہ د مخنث تے ہجرا دے قدرگان ہونے کے مفعولم جوڑ دے شی کوئی خباست کوئی فضیلت اس کی شان کے خلاف نہیں ہر یو خباست ہر یو بدکاری بدتہذیبی یعنی بدکرداری اگر شان خلاف نہ دا منہ کھانے کا منہ اور برنے کا پیٹ د خوراک دے پارا خوله لري او چې لري او سبون قدوس نه خنثا مشکل سبون قدوس نه بلکې خنثا مشکل ده نور څه دومره بکواس په دغه کتاب کې لیکلي چې زده ته څنګه نقل کفر نه ماشي دا لیکي چې احمد خان ډېر غټ شاعر ول ډېر لوی عاشق ول دا د ما سره د کتاب د حدایق بخشش دغه د اشعار مجموعه ده دا څومره غټ عاشق ول به تاسو اندازې د حصہ دوم ده حصہ دوم دا اور صفحہ نمبر 29 تا حصہ دوم دا اور صفحہ نمبر 29 تا صفحہ نمبر 29 کے تا ہر جمعہ تک دی برجانو دی جمعہ نا پاس داغا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام داغا اشار ویلش پر داغ قصیدے کی در نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے سویلی قصرت بعد قلت پہ اکثر درود یعنی یا رسول اللہ تاسو اول با قلت کیو کم دا کثیر شلو مد کون کو ډیر شلو دا هغه کثیر باندې د کوم ډیر شلو تاسو مد کون کې هغه باندې درود عزت بعد ذلت الله والسلام معاذ الله یا رسول تمکی ذلت الله یعوذ بالله نقل کفر نواز الله یعوذ بالله استغفر الله تمکی ذلت خدای تعالی به عزت درکړه با هغه عزت باندې الله والسلام دا هغه بکواس شته په کتابونو کې د احمد خان بر لیکل استام ولا احمد خان عقیده معاذ الله الله یعوذ بالله چې یا جنید یا الله دا موایو د شیطانی وسوسه ده بلکہ دے مقابلے کہ یا جنید پر استاسو احمد خان بریلی عقیدہ چی موسیٰ سحاق دات خدا خضا و معاذ العیاذ باللہ استاسو ملا احمد خان بریلی عقیدہ چی یو خضا و میڑا چو دکیگی نو بدرم کٹ و سر خپل پیرو دی معاذ العیاذ باللہ استاسو ملا احمد خان بریلی دا عقیدہ چی خدا علم غیب ذاتی کل دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کپری اور شرکی عقیدہ استاسو دا احمد خان بریلی دا عقیدہ دا سوائے قدرت الوہیت دا الوهیت اور علاج جوړاوه دا الله په قدرت کې نو چې الله څومره طاقتونه دي ټول طاقتونه معاذ نبی کرم صلی الله علیه وسلم ورکړ دا ولې د شرک شته ویل شي دا تیجه دا څلويخته دا درېمه دا په قبر باندې اذانونه احمد خان بولی چې ما په قبر اول اذان ورکو دا د جنازې نه پاسې مروجه دعاګانې دا څومره خرافات او بدعت دي دا ټول احمد خان بولی یاد کړی دي نو بدعت او شرک مرچ ته ویل شي هغه په سره تحقیر خو نه نو د دې سیمه لوی غټ بدعتي او غټ مشرک تیر شوی دا او دا چې کتابونه مطالعه کو دا نه د کتابونو په صورت بد تهذیبی دي استاسو مشر مولانا مدین اجمیری صاحب استاسو مشر مولانا عبدالباری فرنگی محلی صاحب د خپل کتابونو کې لیکلي چې دنا غټ بد تهذیب او بد اخلاق سره دنه نو دا استاسو کتاب د فیضان اعلی حضرت دا کې د مولانا مدین مراد آبادی تاسو ورته صدر الافاضل دی تاسو ورته صدر الافاضل ورته د صدر الافاضل چې مولانا خان بریلی خلیفہ و مولانا نعمودین مراد آبادی د په سوانح کې دا خبره لیکل شوې دا فیضان اعلی کې خبره ده چې ایک بار حضرت صدر الافاضل صفحه نمبر دا 275
एक बार हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद मोइनुद्दीन मुरादाबादी ने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आपकी किताबों में वहाबियों, देवबंदियों और गैर मुक़ल्लिदों के अकायद बातिला का रद्द ऐसे सख्त अल्फाज में हुआ करता है कि आजकल जो तहजीब के मुद्दई हैं वो चंद सतरें देखते ही हुजूर की किताबों को फेंक देते हैं और कहते हैं कि इन किताबों में तो गालियां भरी हैं, और इस तरह वो आपके दलाइल व इब्राहीम को भी नहीं देखते और हिदायत से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा अगर हुजूर नरमी और खुश बयानी के साथ वहाबियों, देवबंदियों का रद्द फरमाए तो नई रोशनी के दिलदादा जो अखलाक व तहजीब वाले कहलाते हैं वो भी आपकी किताबों के मुताला से मुशर्रफ हों और आपके लाजवाब दलाइल देकर हिदायत पाएं। दाव तख्पल खलीफा या जमा तुरा इस्ताब किताबों के चुकुम वहाबियानो देवबंदियानो रत्ता बागे के बारे के खलक दाई कि बागे के ठुल कंजली थी तो त खुदा खातिरों का द किताबुना द कंजली बासा किताबुना मुहज़्ज़ब तैयार का नो आमद खान बरेली वरते जो ठीक दज़त ताला किताबुना दरकम कि कुम गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज बदी किताबुना किताबु बसा नो मौलाना मुरादाबादी निम्न ज़ात किताब खत्म कर, निम्न ज़ात किताब ज़ाया कर नो आमद खान बरेली वरते जो ता खुद किताब खत्म कर नो मा किताब के पाते तशुल नो दब किताब की निम्न ज़ात कंजले बदतहजीबी बद अखलाकी खबर है, बदतहजीबी खबर है वो तखल को है किताबुना मुताला को खलक बकंजले मुताला की खलक बदतहजीबियान मुताला की दस तास मशर बखपला लिखल था कि जमुन बामद खान बरेली ब किताब के 10 से कंजले है और 10 से बदतहजीबी खबर है कि खलक बगा मुताला न कवला बल्कि है कि अहमद खान बरेली इख्तिलाफ हर सड़ी हक था नो हद अलामा सब कहा बखपल किताबुना मुताला न करे असल के ज़्यादा खबर कम चरमान में दागा दा अरमान में जमा सर खबर खिलाड़ इख्तिलाफ से गलत खबर ना खुद इख्तिलाफ दे पारा मखामख मुकाबिल से यो मुहक्किक आलिम में यो मजबूत आलिम में नगसर दे इख्तिलाफ व खिलाफ खन्नम कई बास व बासा खन्नम कई तो दा से कदा तमखामख की ने चगला दी किताबुन नमूना नवरजी नगसर बसरे सब बहस कई दा दस्तासु तमहील ईमान दा मा हुसामुल हरमैन दा दावत इस्लामी शाया करेगा बागे के दे इलियास कादरी साहब दा खत लिखले चे खबरदार खलको चिता बा आमद खान बरेली माने चे एतराज वनको ये चे चुक खलक एतराज की जगह सर केन नो इस्तासु बदी ईमान न उवस अंदक करा के इस्तासु किताब दा इम्तियाज अहले सुन्नत अगर सफा नंबर 27 लिखी चे मसलक के आलद ऐन दीन इस्लाम है, इसकी मुखालफत ऐन दीन इस्लाम की मुखालफत। अहमद खान बरेली मसलक व मजहब आगा शरीयत आगा किताबुरा दा ऐन दीन इस्लाम और ऐन और आगा ना इख्तिलाफ दा ऐन दीन इस्लाम ने इख्तिलाफ नो तसरंग दा इख्तियार खल्क तवर कहे चे मौलाना अहमद खान बन इख्तिलाफ को जका मौलाना अहमद खान बरेली को तासु पर नजर के ऐन इस्लाम ना नो आयत इस्लाम ने इख्तिलाफ जायज दा فايش دير لي عالم والدير لي محقق ولا شيء ترى ذا التحقيق اهو احنا غير تحقيق كده ده ما سره عمل خان من السوانه ده الميزان امام امام قال لك ما عمل خان دير لي محقق استاذ مسوش کو دير لي محقق ول دير لي فقيه ول چې دا غټه فقهي مسله به حل کړي چې د امت مسلمه یو ډیر غټ شری راهنمایي به کړي اوس ټول غټه فقهي مسله کومه حل کړي دا هغه په فقهداني باندې ټول غټ لوی دلیل سره د خپل واور مثلا फतावा रज़विया जिल्सोम मर्द की शर्मगाह के आदा को नो साबित करना आपकी फिक्र दानी पर ऐसी शहादत है जो आफ्ताब नीम रोज से भी ज्यादा दरखशा और ताबिंदा है यानी अहमद खान बरेली भी टोल गट फिक़दानी टोल गट फिक़ी तहकीक यानी अगर कार दा से करेगा कि आ कार से सुको पूरी उसको दगे मुताला की नो आबदाऊ मनी क्या अहमद खान बदना गट फकी बदी दुनिया के नतर शवे आगा गट लिया मुहक्किका मसला چې کومه دا حل کړه هغه څه مسله ده هغه مسله دا غدا چې د مرد یعنی د سړی د شرمګاه نه ذکر چې نو ورته د امتیازو عوض ورته وي هغه انا جوړونه انا حصے ثابت کړي نه حصے هغه ثابت کړي یعنی هغه د مرد کوم شرمګاه ده چې مذکر چې کوم شرمګاه ده هغه نه حصے نه جوړونه نه دوی په کې ثابت کړي دا ټول غټ تحقیق دی خدای بنده سره په قران باندې تحقیق کوي سره په حدیث باندې تحقیق تا ځان نه مخامخ داسې شری تحقیق دی پر اخره چې اگر شکل هم سره قرات کوي تا هغه باندې تحقیق کړی دا دغه ټول غټ فقه نو موږ دې لپاره فتاوا رضی مطلق چې د خلکو شرمګای نه څومره حصے ته جوړ نه دي داسې تحقیق تاسو مبارک شه دا ډیر مختصر ما احمد خان بریلی حواله سره تاسو مختصر خبر وکړلې
او کله دغه دوکي او د دروغ نه ویل ما به دې باندې به جواب هم نه ریکارډ کړی. تفصیل سره دا کتاب ده د نواب حمزه خان بریلي تصنیفي خدمات، فقهي خدمات، فتاوا رضویه، کنز الایمان، سیاسي خدمات او تدریسي خدمات، حدیثي خدمات، هغه خاندان تحقیق، هغه د تاریخ، هغه به جهاد کې څرنګه شرمېدنه کردار ده، هغه باندې ډېر تحقیق سره ما به دې کتاب کې ما لها ما علیها ټول تحقیقات پیش کړي دي. تاسو وخت وباسو په نت باندې دا کتاب موجود ده. دستین تاسو ته کتاب وختره شو دې کتاب مطالعه کوم تاسو به پته ولګي دا سړی څومره غټ بدعتي ول مشرک به د افتراق او انتشار به د سیمې کې څومره غټ د پیلاو کړی ول او یو لوی د علم نه کورا او د علم نه لاپروايي سړی ول چې دوی ورته نن سبا امام اهل سنت او اهل الله دا د ټولو ته هدایت ورکړي. وما علينا الا البلاغ المبين.